د والدینو چې کوم متعلقین خلک دي د هغوی سره د مور او پلار د مرګ بدن ته ښه سلوک کولی شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیه صلات وسلام موږ ته فرمایلي وو چې که یو سړی د مور او پلار سره د مرګ بعد هم ښېګړې کول غواړي نو د هغوی د دوستانو سره د ښه سلوک کوي. نو والدین د ډېره قیمتي اساسه ده، د هغوی خیال ساتل پکار دي، دعاګانې اخیستل پکار دي، د هغوی سره ښه سلوک کول پکار دي، د هغوی په زندګۍ هم او د هغوی د مرګ بعد هم. او د مرګ بعد چې کوم د هغوی سره ښه سلوک، د هغوی سره نیکي کول، هغه په همدا شکل دي. لکه د بل حدیث کې راځي ابو سعید سعیدي رضی الله عنه فرمایي چې موږ د نبی علیه صلات وسلام سره ناست وو، یو صحابي راغی د بنو سلمه قبیلې نه، او نبی علیه سلام ته فرمایي چې زما والدین وفات وي، زه بیا د هغوی سره ښه سلوک کولی شم. داسې څه شته چې د هغې د وجې نه زه د والدینو سره په ښه سلوک کې شریکېږم، یعنی د ما د طرفه ورته ښه سلوک میلاویږي. نبی علیه سلام ته فرمایي چې او شته دی، یو دا دی چې ته هغوی ته د مغفرت دعاګانې کوې، بل دا دی چې هغوی ته د هغوی کوم ښه وصیتونه دي هغه ته پوره کړې، او د هغوی چې کوم خپلوان دي د هغوی سره خپلوالي ساتې، او چې د هغوی کوم دوستان دي د هغوی ته عزت کوي. موږ او تاسو له پکار داري چې چاله الله رب عزت والدین ورکړي دي، هغه ژوندي دي، الله رب عزت ډېر عمر ورله ورکړي، د هغوی خدمتونه وکړو، د هغوی سره ناسته پاسته وکړو، چې د چا وفات شوي دي الله دې وبخي. او پکار داري چې د مرګ بعد هم هغوی ته موږ دعاګانې کوو.